بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك الإغراق والغلو من أنواع المبالغة، فإن الإغراق جائز مطلقا عند البلاغيين. امام شنقيطي رحمه الله په خپل کتاب منع جواز المجاز کې دا خبره کوي چې په قرآن کې مجاز نشته دی، او تاسو چې دا قاعده یې خیده چې عربي ژبه کې مجاز جایز دی، قرآن هم په عربي ژبه کې دی، نو دې کې بیا مجاز جایز دی، مجاز پکې واقع شي. نو مثالونه راوړي چې په عربي کې بعضی شیزونه جایز دي خو قرآن کې جایز نه دي. نو اوس به د اغراق او غلو باره کې خبره کوي. د بلاغې د علماو په نسبت باندې اغراق او غلو دا دواړه اصطلاحات دا دواړه جایز دي، خو په قرآن کې نه اغراق جایز نه غلو جایز. اغراق خو مطلقا جایز دی د بلاغې د علماو په نسبت باندې، البته د غلو باره کې هغه تفصیل کړی دی. په بعضې حالاتو کې غلو جایز ګڼي او په بعضې حالاتو کې ناجایز ګڼي. اوس د اغراق تعریف به بیان چې اغراق څه ته وایي. اغراق د داسې شي بیانول چې عقلا ممکني، یعنی عقل هغې لره ممکن ګڼي، ناممکن نه عقلا، خو عادتا مستحیلي. عادتا مستحیل دا مطلب چې خلق په هغې باندې عمل نه کوي، په عرب کې غیر مشهور شي. او د دې مثال راوړی دی، شاعر وایي چې مونږ د ګاونډي عزت کو څو پورې چې هغه زمونږ په ګاونډ کې اوسېږي، لیکن کله چې هغه زمونږ د ګاونډ نه لاړ شي نو بیا هم پسې مونږ عزت ورپسې کوو چې چېرته ځي هلته ورله عزت کوو، پسې ور روان یو. نو عقلا خو دا ممکن ده چې سړی ګاونډي پسې ورپسې شي چې چېرته هغه ځي ته ځې هلته ورله عزت کې، خو دا عرب کې نشته دی. او بعضې علما خو دا هم لیکلي دي چې زمونږ په دې زمانه کې دا عقلا هم مستحیل شوی دی، یعنې عقل هم دا ناجایز ګڼي او ناممکنې ګڼي چې د ګاونډي سړی دومره عزت وکړي چې کله هغه تا سره اوسېږي هم عزت ورله کوي، چې لاړ شي بیا هم ورله عزت کوي. نو بهرحال اغراق دې ته وایي، دا مثال دی. ومعلوم ان المستحيل عادة لم يقع بالفعل وان جاز عقلا. کم شی چې عادتا مستحیل ناممکني هغه خو په حقیقت کې واقع شوی نه خو عقل جایز ګڼي. وهذا لا يجوز في القرآن لأنه كذب. او دا یو قسم دروغ دی چې په قرآن کې جایز نه دی. نو اغراق قرآن کې نشي راتللی، ځکه دې کې یو قسم دروغي. ځکه مثلا د شاعر چې دا ویلی دی چې ګاونډي کله زمونږ خواته اوسېږي موږ ورله عزت کوو، چې لاړ شي هم ورله عزت کوو، پسې ورځو چې چېرته تللی بل ملک ته تللی هلته پسې ورځو عزت ورله کوو. بیا ښکته د غلو تعریف بیان کړی دی. د غلو تعریف وایي والغلو عندهم ما لا يمكن عقلا ولا عادة. د یو داسې شي بیان کول چې عقل هم ناممکن ګڼي او په عرب کې هغه ناممکني، عرب هم ناممکن ګڼي، څوک پې عمل نه کوي په معاشره کې، او عقلا هم ناممکني د هغې وقوع. مثلا شاعر ویلی دی چې تا مشرکین دومره ګیرولي دي چې کم کسان په نطفه کې دي لا پیدا شوي نه دي، هغې هم تا نه یېرېږي. نو دا اوس وګوره دا غلو ده. په عرب کې په معاشره کې هم داسې چېرته نه دي شوي چې یو انسان د نطفې په شکل کې لا پیدا شوی نه دی او هغه د چا نه ویرېږي، او عقل هم دا ناممکنه ګڼي چې نطفه له انسان نه ده جوړ شوی، هغه څنګه د چا نه یېرېږي. نو دا وایي ومثل هذا البیت لا یجوز عند اهل البلاغه. د بلاغې د علماو په نسبت باندې دا قسم شعر جایز نه دی، ولكن الغلو عندهم يجوز في بعض الاحوال. د غلو دا والا قسم د بلاغې د علماو په نسبت باندې جایز نه دی. او د غلو بعضې اقسام دي، دا موږ مخکې ویل چې غلو په دوه قسمه ده. یو قسم د بلاغې د علماو په نسبت باندې جایز دی او بل جایز نه دی، لیکن وایي غلو په بعضې احوالو کې جایز ده، کله چې د هزل وغیره په صورت کې راشي. د هغې دپاره بیا د یو شعر ذکر کړی. فمثل هذا كله جائز عند البلاغ. د بلاغیینو په نسبت باندې اغراق هم جایز دی، غلو هم جایز ده، او دې ته هغې بدیع معنوي وایي. لیکن دا ټول څیزونه په قرآن کې جایز نه دي. نو تاسو چې دا دعوه کړې وه چې مجاز په لغت کې جایز دی، نو په قرآن کې به هم جایز، دا دعوه صحیح نه ده. ځکه مونږ درته دا وویله مخکې درسونو کې چې تاسو موجبه کلیه راوړې ده، او د موجبه کلیه نقیض جزئیه سالبه ده. نو په جزئیه سالبه سره مونږ دا خبره ثابته کړې وه چې په قرآن کې مجاز نشته دی، او ستاسو کلیه موجبه هم رد کړې وه. اوس امام شنقیطي رحمه الله یو بله خبره کوي، هغه دا ده چې بعضې خلکو ویلي دي چې د سورت نور په 15 نمبر آیات کې الله تعالی د غلو اصطلاح استعمال کړې ده. په قرآن کې غلو شته دی، لیکن د بلاغې والا غلو نه ده په قرآن کې. قرآن کې یو بل قسم غلو ده. غلو چې کله مقترن بما یجعله مقبولا شي، یعنی داسې یو شی ورسره مقترن او پیوسته شي د غلو سره چې دا غلو د مردود د باب نه وباسي، د مقبول په باب کې داخله کی.
نو داسې غلو په قرآن کې کېدلی شي. هغه وایي چې مثلا د قرآن د آیات دی یکاد زیتها یضیء، نو وایي دلته دا آیات چې دی یکاد زیتها یضیء چې د دغې ونې زیت نږدې دي چې رڼا وکړي. نو امام شنقیطي وایي چې دا خبره غلطه ده او دا دروغ دي، الله تعالی باندې بهتان تړل دي، ځکه د الله تعالی کلام دا اصدق الحدیث دی، په دې کې دروغ نشته، لأن القریب من الصحه ليس بصحیح. که ته چېرته ووایې که نه چې دا خبره خو دروغ نه ده او نه صحیح ده، خو صحیح ته نږدې ده، یو بالکل دروغ یو خبره او یو بالکل صحیح، او درېیمه مرتبه دا ده چې یو شی او یا یو خبره قریب الی الصحه. امام شنقیطي وایي چې قرآن دا بالکل صحیح دی، دروغ نشي کېدلی. او که ته دا وایې چې دا خبره یکاد زیتها یضیء دا خو صحیح خبره نه ده لیکن قریب من الصحه ده، صحت ته نږدې خبره ده، نو قاعده دا ده چې قریب من الصحه والا خبره چې کمی کنه دا دروغ. او الله خدا ویلي چې ومن اصدق من الله قیلا، څوک دی چې د الله نه په خبره کې ډېر رښتینی، ومن اصدق من الله حدیث، الله نه په خبره کې څوک. انتم اعلم ام الله وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا فهذا الكلام الذي قاله تعالی لا شک فی انه صحیح. قرآن کې هیڅ شک نشته چې دا صحیح کتاب دی. اوس د دې به موږ څه جواب کوو؟ دا وایي چې الله یکادو لفظ استعمال کړی دی، د یکادو مطلب دی یقرب، نږدې ده، نو دې خو هیڅ شک نشته دی چې دا غلو نه ده، بلکې دغه زید چې دي دغه روشني او رڼا ته نږدې دي. اگر که اور ورته بلم نشي او که ته پې اور هم ونه لګې او اور هغې له ټچ هم نه کړي ولو لم تمسسه نار، نو د هغې باوجود هم رڼا ته نږدې دي، اگر که په حقیقت کې هغه رڼا نه کوي لیکن رڼا ته نږدې دي. اوس د یو بل اعتراض جواب کوي. بل اعتراض دا دی چې د نبی علیه السلام په احادیثو کې اغراق استعمال شوی دی، لکه یو زنانه راله او فاطمه بنت قیس د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه چې ابو جهم سره واده وکړم، نکاح ورسره وکړم، هغې ورته ویل چې مه کوه، نو ځکه هغه د خپل ولي نه امسا او لخته نه ښکته کوي، وایي دا اغراق دی که ځکه ابو جهم خو 40 غنټې په لاس کې امسا یا په لاس کې لختې وغیره نه نیسي کنه، بلکې کله به ږدي، ځکه روټۍ وخت به د خوب وخت به هغه به ږدي، د مونځ په وخت کې به مثلا د خوب په وخت کې به ږدي. دا نبی علیه السلام وایي اغراق استعمال کړی. د دې جواب دا دی چې دا کنایة عن کثرة ضربه النساء، دا کنایه ده، دا اغراق نه دی. نبی علیه السلام دا خبره چې ابو جهم خپل لخته د ولي نه ښکته کوي دا کنایه ده، اغراق نه دی. او کنایه د څه شي نه ده چې دا ډېر وال کوي، زنانه وایي دې وجه ورسره نکاح وکړه. اوس کنایه څه ته وایي؟ کنایه هغه لفظ ته وایي چې په حقیقي معنی باندې دلالت نه کوي بلکې په لازم المعنی باندې دلالت کوي. لکه دلته لا یضع عصاه عن عاتقه، د دې یو حقیقي معنی ده چې لخته نه ښکته کوي، او بلې لازم المعنی ده. لازم المعنی څه ده؟ چې وال کوي ډېر. نو لازم المعنی خو دلته حقیقت سره او رښتیا سره واقع ده، بلکې بعضې روایاتو کې دا راغلي دي واما ابو جهم فرجل ضراب للنساء، دغه لازم المعنی ولا الفاظ هغې روایت کې راغلي دي چې ابو جهم زنانه. فظهر ان المقصود من لفظ الكنايه في الحديث واقع حقا بلا شك من غیر کذب. نو دې حدیث کې دروغ نشته دی او اغراق کې دروغ، نو دې وجې کنایه والا چې کوم الفاظ یې په هغې کې دروغ نه او په اغراق کې دروغ وي، نو دې حدیث باندې ته د اغراق حکم مه لګوه، ځکه اغراق کې خدای ویلي که نه چې ګاونډي موږ سره اوسېږي هم به عزت کوه، او که مثلا سعودي ته لاړ شي هلته به په سیزوال ته به م ورله عزت کوه، کې خو دروغ دي. او د بل چې ویلي چې زه دومره خوار یم که خبرې مې رسره نه کولی نو تا ته پته نه لګېده چې زه انسان یم که چې یم، زه بالکل ښکارم خو خبرې رسره کوم لګیا یم، دې وجې تا ته پته لګي چې لکه یو انسان دی د خولې نه څه راوځي، دا خبره یې کړې ده. اوس درته دا وایي چې ته دا ونه وایې چې کنایه ثابته شوه، نو کنایه او مجاز یو شی دی، په دې باندې ځان پوهه کړه. په مجاز او کنایه کې فرق دی. کنایه هغه لفظ ته وایي چې لازم المعنی مرادي، لکه موږ وایو دا خبره شاته وکړه، او اصلي معنی ملته مرادي، یعنی د کنایه چې کوم لفظ دی هغه استعمالیږي، حقیقي معنی هم ته اخیستلی شي او لازم المعنی دواړه معنی ولته اخیستلی شي. او مجاز کې به حقیقي معنی نشي اخیستلی، صرف مجازي معنی باید، دویمه معنی باید. نو دې باره کې بیا د اشعار راوړي دي فما یک فی من عیب فانی جبان الکلب محزول الفصیل، که ما کې څه عیب نو ما کې دا دوه صفتونه دي چې جبان الکلب و محزول الفصیل. نو دا وګوره دا کنایې دي، کنایه کې هغه اصلي معنی مراد او لازم المعنی مراد. نو دې دا ویلي دي چې جبان الکلب او محزول الفصیل، نو
لأن الجواد محذول الفصیل. محذول الفصیل والا لفظ د سخی سړي دپاره او جبان الکلب هغه کس ته وایي چې ډېر میلمانه وکرر راځي. نو دلته هغه لازم المعنی چې ده چې ډېر میلمانه وکرر راځي هغه معنی مراد ده او حقیقي معنی دلته مراد ده. نو بهرحال وایي کنایه او اغراق کې فرق شته دی ځکه په کنایه کې مونږ دواړه معنی اخیستلی شو، حقیقي معنی م اخیستلی او دا لازم المعنی م اخیستلی شو. البته د حدیث کې چې نبی علیه السلام کومه کنایه استعمال کړې ده دې کې مونږ صرف لازم المعنی اخیستلی شو ځکه هلته یو عارضي معنی موجود دی. لازم المعنی دا ده چې هغه سړی ډېر وال کوي زنانه وایي نو دا خبره یې کړې ده. بیا امام شنقیطي رحمه الله یو بله خبره کوي چې د بلاغي د علماو په نسبت باندې یو بله اصطلاح د هغې ته تجاهل العارف او هغه هم د بدیع معنوي د اقسامو نه ده. په عربي اشعارو کې تجاهل العارف جایز دی لیکن قرآن کې دا جایز نه دی. تجاهل العارف دې ته وایي یو سړي ته ښه پته ده او په زور یې ځان جاهل کړی. لکه متمارض هغه سړي ته وایي چې په زور یې ځان مریض کړی، متجاهل هغې ته وایي چې په زور یې ځان جاهل کړی. لکه دې باره کې اشعار راوړي دي چې د هغې بیا د تجاهل العارف ډېر اقسام دي. د تجاهل العارف یو قسم دا دی چې تا ته ښه پته ده چې دا کس د رټلو لایق نه دی او تی رټې هسې په زور. دې ته توبیخ بلا موجب وایي. لکه مثلا دا زنانه راپاڅېدلې ده او ورور یې وفات شوی دی او دغه ته ونو ته ویلي دي د خابور یو نیر دی د هغې ونو ته ویلي دي چې تاسو ولې زما په ورور باندې نه وئ خفه شوی به وی زما په ورور باندې نو دا پاڼې به م راغورځولی وی د ډېر خفګان ده. نو دې ته توبیخ بلا موجب وی او توبیخ بلا موجب دا د دغې تجاهل العارف دا اقسامونه دې ښځې ته ښه پته وه چې د ونو څه کار دی چا باندې جاړي هغې ته څه پته لګي څوک مړ دی ځار یې په زوره جاهل کړی. دا ګوره تجاهل العارف په شعرونو کې جایز دی خو قرآن کې نه دی جایز. نو دا شان مجاز په عربۍ کې جایز دی خو قرآن کې نشته مجاز. دغه خبر ورته کوي ایا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طریب. ابن طریب چې زما ورور دی هغې باندې نه خفه شوي او پاڼې د کشته دی پاڼې دې نه دي راغورځولي. نو یو دا دغه شو توبیخ بلا موجب دی ته وایي. او د دې تجاهل العارف نور مثالونه هم شته دی. تجاهل العارف یو مثال دا دی چې یو سړی د چا صفت بیانوي او د دروغو نه کار واخلي. یو دا قسم دی دې ته وایي مبالغة فی المدح بالکذب. او دې باره کې شعر راوړی دی چې دغې ښځې کله مسکراهټ وکړه نو دا مسکراهټ ما ته داسې ښکاره شو لکه د هغې مخ د نور په شان ته بالمنظر الظاهر او ما ته پته نه لګي چې د هغې دا مسکراهټ دا د بجلۍ پړقا وه یا د ډیوې رڼا وه. المع برق سرا ام ضوء مصباح ام ابتسامتها بالمنظر الظاهر. دا دروغ دي. د مسکراهټ تشبیه د ډیوې سره ورکول او دا دروغ دي خو دې کړي. دویم قسم یې دا دی چې د محبت د وجې د حیرانګۍ اظهار کول دا هم د دې د اقسامو نه دی. تجاهل العارف د اقسامو نه دی. لکه یو شاعر را لګېدلی دی او هغې هوسۍ ته ویلي دي هوسۍ چې کوم ځنګل کې اوسېږي زبیات چې ورته وایي هغې ته ویلي چې تاسو ما ته ووایئ زما دا لیلا خو دومره ښایسته ده چې دا ستاسو د قسم نه ده که د انسانانو د قسم نه کومه یوه ده. بالله یا ظبیات القاع قلنا لنا لیلای منکن ام لیلا من البشر. دا ور د محبت د وجې دا خبره کړې ده. نو تجاهل العارف د دې ته ښه پته ده چې دا زما لیلا دا د انسانانو نه ده ځناورو نه ده ښه ورته پته ده خو ځان یې په زوره جاهله کړی. بل قسم د تجاهل العارف دی مبال فی الذم بالکذب. چا بدي بیانوي او دروغ پکې ووایي. لکه یو شاعر ویلي دي وما ادري وسوف اخال ادري اقوم آل حسن ام نساء. دا حسن یو کس دی د دې بدي بیانوي چې دا ستا خاندان زنانه دي که سړي دي. د قوم لفظ د سړو لپاره استعمال کړی دی چې دا ستا د خاندان دا کم خلک چې دي دا سړي دي ښځې دي ما ته پته نشته. نو ته ښه پته ده چې هغه سړي دي او ښځې هم پکې شته او دا خبر صحیح ده. د قوم لفظ اطلاق په سړو باندې کېږي ځکه الله تعالی فرمایي لا یسخر قوم من قوم عسى یو قوم دی بل پسې خاندانه کې کېدای شي دا د هغې نه د قوم لفظ استعمال کړی ده. نو قوم کې خو زنانه راځي بیا یې مخکې ویلي دي ولا نساء من نساء نه دي زنانه پس. نو دا اسلوب الله هم استعمال کړی دی چې د نساء لفظ جدا استعمال کړی د قوم لفظ جدا. نو قوم اطلاق په عربي کې په سړو باندې کېږي لکه الرجال قوامون على النساء. قوم دلته هغه معنی نه ده چې مثلا دا فلاني قوم نه دی دا فلاني هغې کې خو بیا د قوم لفظ اطلاق په سړو باندې کېږي ښځو باندې. دا خبره کوي. دلته بیا وایي چې سکاکي دا امام شنقیطي ډېر لغوي سړی دی. هغې دا ویلي دي چې د بلاغي علما دې ته تجاهل العارف وایي لیکن امام سکاکي ویلي دي چې دې ته تجاهل العارف مه وایئ. دې ته تاسو وایئ سوق المعلوم مساق غیره لنکتة.
یو معلوم شی ته راوړي د غیر معلوم په ځای باندې د نقطې دپاره. دا کار د سکاکي ولې کړی دی؟ د دې دپاره کړی دی چې هغه دعوه کړې ده چې دا اصطلاح ده تجاهل العارف چې ورته موږ ویو کنه دا قرآن کې شته دی. که ته تجاهل العارف ویل الله لپاره خو داسې الفاظ نشي استعمالولی، نو دا نوم وله بدل کړه چې سوق المعلوم مساق غیر نقطې دپاره ته معلوم شی راوړي غیر معلوم په ځای. نو صرف دغه خبره کړه. بیا د دې نه پس نور څیزونه راوړي او امام شنقیطي به وایي چې دا په عربۍ کې جایز دي خو قرآن کې نه دي جایز. نو دا زمونږ مقدمه جزئیه سالبه ثابته شوه. جزئیه سالبه کې موږ دا ویلو کنه چې بعض ما يجوز في العربیه لا يجوز في القرآن. بعض شیونه په عربي کې جایز دي خو قرآن کې جایز نه دي. جزئیه سالبه او تاسو کلیه موجبه ویلې هغه کاذبه ده، دروغ ده. کلیه موجبه تاسو چې ویلي چې كل ما جاز في العربيه جاز في القرآن، هغه څه چې په عربي کې جایز دي مجاز په عربي کې جایز دي نو قرآن کې مجاز شته. دا غستاسو کلیه موجبه ده، غلطه ده، دروغ